الله الرحمن الرحیم مختصر القدور سیزن 3 سبق نمبر 20 کتاب القسمة تیزن مصنف علیه الرحمه د قسمت ولا مسائل خای قسمت لفظ نجوړي قاسم قاسم اخ کستل شي تقسیمول کوي لکه پټواری هم شي کوي خلکو ته علاقې وغیره معلومي شرعا دین مراد شد جمع نصیب شائع فی معین ایوان معلومه شایع حساوی هغه معلومه کې اخی طریقې سره معین او ګرځیدي د پاره دا قسمت او تقسیم کیږي د جن مصنف علیه الرحمه ټول دا مسائل خای ولا ګوره ينبغي للامام حاکم ته پکار دا ينصب قاسما چې قاسم هم مقرر کی يرزقه من بیت المال هغه ته کومه تنخواه و غیر اجرت وي د دې بیت المال نه ورکولی شي لیقسم بین الناس بغیر اجر چې بغیر د اجرت او د پیسو نه خلکو منځ کې شیان تقسیم کی فإن لم يفعل کده شی ته ونکړو نسب قاسما یدسی قاسم دی مقرر کی یقسم بالاجره چې په اجرت باندې خلکو ته شیان تقسیمي ويجب يكون عدلا مامونا عالما بالقسمه دا پکې ضروری ده چې عادل کاسوي او مامون کاسی امانتداري او په قسمت ول شیانو باندې پويږي ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد قاضي خلق نه مجبر چې تاسو به صرف یو قاسم باندې شیان تقسیم وایو ولا يترك القسام يشتركون او د شیتا کوم تقسیمون کې خلق دي هغه به اشتراک ته نه پرېږدي د سینې چې د سره اجرت شي هغه څه زیات میات ولګي او خپل مانس کې سره ترتیب وجنګي واجرة القسام على عدد رؤوسهم عند ابي حنيفه رحمه الله کده کوم خلق تقسیمون کې کسان دي کنه د کوم اجرت کول شي د عدد رؤوس بنې امام صاحب په نظر کول شي عدد الرؤوس سمره مقدار کې کسان رغلی مغمره مقدار کې وته حصہ ورکول شي وقال رحمهم الله صاحبانو على قدر الانصباء سمره شدو حصي جوړي کی ماغه مطابق به تور کول شي واذا حضر الشركاء عند القاضي شکل شریک کسان قاضي ته حاضر شي و په ايدهم دار نوزيعه او دو سره کور وی یا څزمکه جیداد و غیره دو قضی ته ورغلو او دوايو که چې ودعوا انهم ورثوا عن فلان چې موږ ته په میراث کې د ځمکه د پلانکی سړی نه ملو شوی ده لم يقسمها القاضي عند ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب په نسبت د قاضي صاحب ته نه د پکار چې دا بس دو مانس کی تقسیم کې درې ورونه یې کار څګي دو مانس کې ډایرکټ تقسیمول نه کوي بلکې حتى يقيم البينه على موته موت البينه بقيمه چری امدا کسان مونږ نور نشته وعدد ورثته دي ورثو په مقدار او عدد باندې په بینه قیمه چې موږ صرف هم دومره کسان دي نه زیات موږ سره نور نشته وقال رحمهم الله صاحبان وای چې قسمها باعترافهم دو چې اعتراف کړ د بس دا غزمه کوي جیداد وی کوری د غدرو کسانو ته د تقسیم کی خو یذکر فی الكتاب یا یذکر فی کتاب القسم انه قسمها بقولهم دا خبر ورکی نوٹ کړي چې دا غزمه کوي جیداد یا کور موږ تقسیم کړ د قول په واجب نه دوم د سی ویلیو کسبات پر څه کا زیاتی پکې وروته یا سړی مرشوی نو اسی خبره و نه بیا بظاهر د چي دوته د خپل دروغو سزا ورکول شي وین کان المال المشترک مما سوى العقار کې به د ځمکې جایداد او پراپرټي نه علاوه بل څه د شی وي مشترک وي ودعوا دعوا کې چې انه میراث دا میراث تقسمه فی قولهم جميعا بیا د امام صاحب او صاحبینو په دې کې اتفاق ته چې دا شی د تقسیم کې ولا وین الدعوا فی العقار کفزمکی کې دو د شی ته دا کچنه مشتروه چې دا مونږ خصی ده قسمه بینهم به دو منځ کې تقسیمول شي ځکه چې د کې صحیح طرح منفعت تقسیمیږي او په صحیح طریقې سره ده او د دوه حق جوړیږي شای خاصه ده عین الدعوه الملک خو کدی چې دا شای دی مونږه د خود سي پکې نه خې چې ولم یذکرو
کیف انتقل الیهم دا شی تاسو ته څنګه میلاو شوی د تاسو دا میراث کې ته میلاو شو خستیم دا څه وجه ده چې مونږ ده دا واجه پکې ونه خیله مثلا داسې خبرې وکړه قسمه بینهم بیا به د شکي دو منځ کې تقسیم کې وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يستضر لقلة نصيبه کبه د شي دی چې دوه کسان سره شي کې شریک ته یو خو تنخوا پیدا خستل شي خو د بل کس د خپل حصے کمیدل واجب نه به ضرر او ترسيږي نشي خستل پیدا پین طلب صاحب الكثير کده ډیر ولا کسي شری د شی دی مونته تقسیم کړل شي قسمه تقسیم دی کې وین طلب صاحب القليل کبه د لګول شي نه د شی دی تقسیم کړل شي لم يقسم ما دي تقسیمې داسې زید نه کار اخلي ځکه دې ته څه پیدا ده چې تو شی تقسیمې حصہ دې اسی کم غورځي به صحیح پیدا تنه نشي اخستلی وإن كان كل واحد منهما يستضر کبه دوړ د تکلیف ته د شی د چې دی په تقسیموالي کې د ششت تقسیموال کې لکه اجرام ده یا باغ ده یا حمام ده باتروم ده یا کویای د دوست تقسیمین دینه به څه ګټه وکي لم يقسمها ما دي تقسیمه الا بترازیهما حق د دوړ غوړي چې نه تقسیم دی کړل شي بیا هم ولا خوشاله دي نه د دو نقصان ده یا دو ته دیوی مسله ويقسم العروض اذا كانت من صنف واحد هم د شي تکلوخي دي کنه د یو صنف الاشیان دي هر شي لوخي دا تقسیم ولې شي یو قسم ته دی ولی قسم الجنسین بعض فی بعض الا بترازیهما کبه بدل شند لوخي دي چې دو دوړه پیرزین ک تقسیم دي ولا کنه دي تقسیمي وقال ابو حنیفه رحمه الله امام صاحب فرمای لا يقسم الجنسين لا يقسم الرقيق غلامان دي ما تقسیم زکه چې تفاوت ورکی وي غلام ذهن څنګه دي بل ول څنګه او دو طریقې آداب نه سیوا خدمت کې چستواله او سستواله تکړېواله او نه تکړېواله مختلف کیدلی شي ولل جواهر اندسیم الغلری غمیه جواهر دي وقال ابو يوسف محمد رحمهم الله صاحبان وی چې قسم الرقيق غلامانو سره تقسیم شي تقسیم دي ولا فل قسم حمام یا ولا يقسم حمام دي ما تقسیم ولا بیرن کوي ولا رحا اجران دا چکی الا اعتراض الشرکاء هغه شریکان پر رزین مونږلسه وإذا حضر وارثان کدوا وارث کسان حاضر شو عند القاضي قاضي ترالو واقام البينه على الوفاه وعدد الورثه بینه کایما ک چپلان کی سړی نمونږ ته بل شي دی او پات شي دی او ورثه او تعداد هم دمر د نور نشتا والدار في ايديهم او کورم سره قبضه کی بل سزما کو معهم وارث غائب خو ویل چې وارث شته خو غایب د په حال سعودیا قطر کې د دلته نه ده مثلا قسم القاضي بطلب الحاضرين د دوه حاضر کسانو په طلب باندې بدا شی تقسیم کې ونسب للغائب وکیلا غایب کس د پاره وکزي وکیل اٹاکی يقبض نصیب واغه وکیل به دی غوله حصہ قبضه کی والی وان كانوا مشتريين کبه خبره خستلی ولی لم يقسم ما غیبت احد سو پر بل کا سره صحیح غایب دا سو پر بینه قیمه کړي نه نور پر بینه تقسیمه وان قان العقار في يد الوارث الغائب او شيء منه کبه د زمکه د غیب سړی په لاس کې ده یا بل د شاید لم يقسم ور بنه تقسیم سو پر حاضر شو نه ځکه چې قضاء للغیب سګنه کوي وان حضر وارث واحد کای وارث غلی نور نه در غلی لم يقسم به ود شي ته شی نه تقسیمي واذا كان دور مشترکه في مصر واحد په شهر کې مشترکه کورونه دي قسمت كل دار على هدا یو قرب بل تقسیم کړل شي لکه درې څلور رونه دي یا څو کسان دي یو کوري شده په دیځه کې دا بل شده په ناریاب کې دا بل شده په هنګو کې دا بل په ټل کې دا بل په خور کې دا نه یو کې داري وته ساور کې ځکه چې ارز خپل منافي وي ارز ول خپل مصلحتونه وي درز خپل مقاصد کې دل شي نه امام صاحب ځکه وي شهار دی د تقسیم کې څومره ځای پکې راسي ور دي کې في قول ابي حنيفه رحمه الله وقال رحمهم الله صاحبان وان كان الاصلح لهم قسمه بعض في بعض قسمها کدا یو بل تقسیمول ولا خولګي د یو بل سره د بدلی کې والی او تی شریعه کور دي تاشي او د بل دي زی ولدي تیر کوز به څه چوک چای اپ زی غون خو به ورسیږي دا تاسو ډیر پیدا منشي وان كانت دار وضيعه ودار وحانوت کبه د شي تی زمکه د کورم د وسره یشه د کور د دکانم سره شته
مارکیټونه شته قسم کل واحد علی هدته هر یو ولا بل تقسیم کی وينبغي للقاسم چې کم سړی تقسیمون کوي هغه ته پکار ده ایصور ما یقسمه د کوم شی چې تقسیموي د هغه ولا نقشه ولا جوړه کی او ترتیب ولا اوجنګي چې مثلا دومره د شی وګد دومره پلان ده دومره د شی ته دومره د شی ته دومره غزونه کی تاسو ته شی رسیږي ويعدله خدي ولا برابر کی سي حصے برابر کی چیرې دومره حصہ تاسو راسي کمره سړی په سر راسي دوی درې یا دومره ځای ويذرعه ولا په غزونو دی وکي خم مقدار دی ولا معلوم کی چې دوی د پر هیڅ شک شوبه نشي پاتې او خم مطمئن شي چې موږ ته صحیح طریقې سره تقسیم وکړلو ويقوم البناء چې کم بناوي عمارت دی هغه له قیمت ولا هم ولګي ويفرد كل نصيب عن الباقي بطريقه یا ويفرد يلشي چې هر یو يفرد الشيخ يفرد سيده چې هر یو له حصہ چې کله بلې هغه ته دلارم وته وي چې د لار شو د تا نو وتلې شو د وتلې شو د سینا چې د لار نه بیا خلنجي جوړي ز کم زمنه وزمه کم زمنه زره زمه تري ولا ځای همده شته د دیوبو بيدلو ځای او د چولې ځای د لختي ځای د چرچوبې زینار سوله برابر کی والشرب يمدسي لختي مثلك او بير واستله حتى ليكون لنصيب بعضهم بنصيب الاخر تعلق چې د یو بل سره تعلق نشي پاتې د سینې چې نن یو ته د لختای ور کړه بل ته نشته سبا په بر ولی به د مال لختي بنه مار ولا ويكتب سميهم نامي ولول کی دغه سره د دې تایسه شو د وګرمو سره نامه لیکلي د ويجعل قرعه بیا د تیرندزي ولا او کی ګوره تاسو ته می هر څه برابر جوړ کړی صرف دومره فرق د چې دی طرف ته کور د قبلي په لغورځي د بل مشرق په لغورځي د بل جنوب په د بل شمال په د بل روټ په د بل ځنګل او ونو طرف ته او د الګړي طرف ته د کی ځنه سړی کې دل شي ماته روټ طرف ته ځای راکنه د څه خو نشو درکواله ترجیح رسیدي د لپاره به قیمت ورکړي ندی د لپاره د قرع اندازي وکړل شي خسنی مملا بخاوي ثم يلقب نصيبا بالاول بكمي حصے دي کې 1 2 3 نامه ولا ورکی 1 2 3 تو کومه خاله 1 خاله کا 2 خاله کا 3 خاله ادا پر دي خرپلی واچي والذي يليه بالثاني تدويمي سرك والذي يليه بالثالث وعلى هذا ثم يخرج القرعه فمن خرج اسمه اولا چا نامه کا اوله کې روتلا نامي دي ولي کې وادي شي فله السهم ولا حساب دي تور کړل شي کوم طرف ته روټ ته پریوته کوزي دی شو ومن خرج سانن شا دویم پیری کې نمرو تلبل السهم ثاني دویم مغه تور کړل شي ولدخل په قسمت الدراهم والدنانير پیسې مېسې پکې ما چي کومي کور ولا پیسې دي الا بترزيهم هکا دورزي معنی کمی روپۍ دو سره نقدي ور سره وي فین قسم بینهم ولحد مسیل فی ملک الاخر ک تقسیم د سیو کو دی وسړي ولا لختای تری بيدلی ندی د نالی ولا زید بل سړي په پټی کې تیرې دو ځای کې او طریق یا لار لم يشترط بالقسمه قسمت کې د غول ذکر فکر تقسیم نه وشو شرط نه ولګیدل فین امکن صرف الطريق والمسيل عنه کب ممکن وي چې د دې سړی نه د خپل لار وغړی خپل ترې لختې نه وغړي پولیس له استطرق وسیله په نصیب الاخر بیا خو ته نه پکار چې دی بل سړی په کور یا پټی کې د سیرسي یا ماغه طرف باندې لیار جوړي ځکه خال نه غړي چې ما په ګټ څوک تیریږي یا دی بل سړی پیسې کې شو وي ویل لم یکن کبه طریقه نه جوړیدله یو سړی چې ما ته خلیار پکې نشو جوړه زب چې کومه سبا د پاره پاوا کې خو نشم تل لیکاوان عرب د چالوا کوم ځان تپال روخي جموس پنه ولا خرچا پی رزي فسخت القسمه دا تقسیم د ډان کړل شي ختم دی کړل شي دوباره دا جوړ کړل شي دوباره د بیت شو کی طریقه ولا و جنگي شي طریقې سره ممیلا و ګرځي خامخته بل مسله خای واذا كان السفل لا علو له يلا علو له یو سړی د غلاندې کوټه د دې باندې پاسه چت نشته یا دکان د پاسه چت پی نشته او ته خلی اسمانه پر حصہ ده یا پاسه ځای شته د خلاصف له لاندې ولدي چې ځای نشته ده لکه سړی د پاسه خې چت شته ده کنه پاسه په کمره د لاندې ځای دی نه ده او سفل له علو یا لاندې ځای شته پاسه پی ځای شته ده قوم كل واحد على هدته د هر یو لکه ما د بیل ولګول شي چیرې د کومه کامره د لاندې دی خودمره روپې جوړیږي مثلا 2.5 لکه واچو د پاسه تشه بنا د دې خود شنشته یا په کوټه خو جوړول شي د څومره روپې شي وقسم بالقيمه به د تقسیم کړل شي ولای تبر بغیر ذلک دینه بغیر نه کیږي
معتبر نه دی. وایي زه اختلف المتقاسمونه که بیا د کوم تقسیمونکي کسان دي که نه کوم د حصه وغیره تقسیموله هغو سره کې څه وکړو حصې نه بعد لانجې منجې شروع کړلې خبرې وکړلې چېرې ما ته دومره حصه نه ده میلو شوي یا ما وله حصه لږه ځکه پلنکي سړي لاندې کړې ده د شی د خبرې کولې په شهید القاسمانې قاسمانو ګویي هم ورکړه چې بلکل خبرې د سې د پټویي راغلی ته دې ځای ته ولې راوړې دا ځای خو دې ته میلو شوی دی چې د نقشه نه ګوري قبلت شهادتهما د شی ته قاسمینو وله ګویي قبلولی شي. وین ادعا احدهم الغلطه که به یو پکې دعوا غلطه کړي وه چې نه د شیطان نه ده وزعم انه صاب شین فی یدي صاحبه یا یو متقاسم ووایي چې یارې ما ته کوم شی میلو شو د دې ما بل سړي په لاس کې ده وقد اشهد علی نفسي بالاستیفاء او مخکې دا ګویي کړي چې نه ما ته خپل شی میلو شوی دی لم یصدق علی ذلک الا ببینه که وروسته د دې شي ته خبرې کې بینې نه بغیر به تصدیق نه کیږي. وین قال که یې سړي داسې استوفیت حق ما بس خپل حق واخستو هلکه ثم خست بعضه بیا مې هغه نه بعد څه وکړلو ثم خست بعضه بیا ته پکې نیمه خستې ده فالقول قول خصم یم یمینه خصم چې نه ما خو ته نه دي رخستي که قسم یې وکړو بیا دې ما خبره معتبره ځکه ته خو ولې کلي نه استوفیتو حق کې ما خو حق راخستې بیا څنګه رستی چې ما ولا حق دي سره ده. وین قال که ده شي چې اصوابني الی موضع کذا ما ته دیزی پرې ځای رسېدلی و خو ولم یسلمه الی اوسه پرې نه ده راکړه ما سې پکې قبضه د دې سړي وله ولم یشهد علی نفسي بالاستیفاء او دې سړي مخکې ځان باندې څوک ګواه نه و جوړ کړي چېرې ما پوره شیان وصول کړي دي خو ویلي چېرې ما ته دومره دې ځای پرې ځای میلاو دی ادي بارې پرې ادي بنډري پرې وکذبو شریکو شریک وایي چې نه دروغ ما کوه تا دا ایسانه ده نه مې دنه لنده کړي ده ته حاله په دواړه بوس قسم خوري چې کله قسم وخوري وفسخت القسمتو دا تقسیم به دوباره ړانګ کړلی شي ختم وکړلی شي دې دپاره د دوباره تقسیم ولګوي. وین استحق بعض نصیب احدهما بعینه که حصې مو تقسیم کړلې څلور کسانو زید عمر خالد بکر هر یو ته حصه رسېدلې خو د بکر په حصې کې څوک مستحق راووتلو بل کاسه چېرې تاسو خو دا ځای نه ډېر ښه مسره تقسیم کړي دي که نه زم ولې هېر کړی وم که څه دي کې خو زما لس ګزه ځای ده پکې د شی ته مستحق راوتو خو معین ځای و کامره وایه ځای و لم تبصر القسمة عند ابي حنیفه رحمه الله امام صاحب په نس دا تقسیم اوس ماړنګ وایه سې شوه د دوباره څوک کوي بیا خو داسې چال دی چې ورجع بحصة ذلک من نصیب شریکه د کوم څلورم ورور له حصې کې چوک راوتلو لاسو ګازو کې نه لاسو ګازو ولد شوه کې دا غورور د نورو درو ورونو نه لږه لږه حصه راواخلي شي تاسو ته خو تقسیم کې ډېر ښه ځایونه رسېدلي ما ولا لس حصې پکې کمې شوې د دې دپاره څه طریقه جوړه کړئ مغونه به د دا حصه راپوره کړلی شي. وقال ابو یوسف رحمه الله امام یوسف چې نه بس تفسخ القسمه دا تقسیم دې فسخ کړلی شي دوباره دې له ترتیب جوړ کړي. مخته سره بل کتاب د کتاب الاکراه دې ځینې مصنف علیه الرحمه د اکراه ولا مسائل ښایي اکراه چې شتلی شي څوک مجبوره کې زور پې ولګی چې د شی ته کار وکوي دې تیل شي اکراه. اکراه په لغت کې چې شتلی شي څوک مجبورول په یو کار باندې چا دې خوښ نه ده خو ته یې پې کوي. شریعت کې چې شتلی شي فعل یفعله الانسان بغیره فیزول به الرضا د بل چا په وجه یو کار وکړي خو دا پې رضي نه وي دې تیل شي اکراه. د کوم کس چې مجبور کړه شوه د دې تیل شي مکره اچا چې مجبور کړه دا تیل شي مکره. بیا اکراه کله کله ملجی کله کله غیر ملجی مانه چوک دې دا کار وکړه نه کوي تکلیف د کېدی شي ورسوي او د شي ته تکلیف معتبر ده چې تا پې لاس اندام خپا عضو ضایع شي یا د قتل خطره وي که د شي ته نه وي د شي ته اکراه خاطره نشي شمارلی لکه یو وړوکه وړوکې ته تی ولې د مړ کوم دې ځکه دا کار وکړه نه په دې باندې دا اوس اکراه نه شول ځکه چې یو وړوکه ماشوم ته نشي قتل کولی او نه تا باندې د هغه وله زور چلیږي د هغه چا اکراه معتبر ده چې یا تا سره رښتیا وبنې زور کولی شي قتلولی دي شي یا ضایع کولی دي شي. مخته تم دا مسله ښیي الاکراه یثبت حکمه اذا حصل دا اکراه اله ثابتېږي د دې وله حکم چې کله داسې سړي نه وشي مما یقدرو چې قدرت لري علی ایقاع ما یوعد به چې د کوم شي دمکي د له درکوي دا کولی شي سلطانا کان او لصفا
بادشاه حاکم حکومتي کوم قسم وي یا ډکو غل چور وي څه خبرې م کیدلی شي یا دین اله نور کسانو کیدلی شي تی چې الله ښځې له طلاق ورکه مړ کوو دی اوس واذا اکره الرجل على بيع ماله که یو سړی د مجبور کړل شو زر شه د شی دی را خرڅ کوله هم د 1000 روپۍ کې سکوټر دی را که 10,000 خو نه ده خو بیا هم ورتې چې رکایي وي اوس موږ هم دومره روپۍ راوړي موږ بدماشان د نوس په زوره اخلو خرابوو دی راکه بس او على شراء سلعة ایتی زر شده سامان مونواله څوک نه اخلي مو خو زړونه رتنګ شي کنې تا ختمو رله ډېر ښه ځای کې میلاو شوي واله د سامان او على ان يقر لرجل بألف درهم یا لاړ شه عدالت کې ځان خلاف اقرار وکړي چې پلنکي سړي په ما باندې دومره روپۍ دي موږ نه وایو چې موږ تا باندې 50,000 روپۍ دي سره د موږ شته نه خو وایي به ودې نه وي زوی د له مړ کوو د نه تښتولې مې داسې یا او یواجر داره یا مونږ ته به کور په کرایې رکوي وغیره وغیره د شته خبرې د سره کولې و اکره علی ذلک بالقتل یا قتل دمکی دله درکه او بالضرب الشدید یا د پوخ پوخ وهو خرابوو دی ډېر زیات به شي ناکام شي او بالحبس یا د بندي کو چرته دی بیا یې تړو دی یا د جیل وغیره ته چې مونږ زور رسیږي حکومتي کسانی مثلا فباع دې سړی شی خرڅ کو چلو ټیک ته اوس به دوه بلاګانو سره څه کوي اویشتری شی ترې واخیستلو په هو بالخیار اوس دې سړي ته اختیار ده انشاء امزل بیع د بیع د ناپیس کې انشاء پس خو ته چې نه غواړم څه کولی شي که زورې رسېدو ورجع بالمبیع خپله مبیعت نه واپس کی فإن كان قبض الثمن طوعا که بیا ثمن یې ترنه راخیستو دغه مکره سړي ښه پر زمندۍ سره فقد جاز البیع اوس د بیع دې نافظه وګرځوله وإن كان قبض مکرها وین کان قبض مکرهن کبه په زبردستی بل د شیانی قبض کړیو فلیس باجازه دا اجازت نشي سمرلی وعليه رده پکار د شای ولا واپس کی وین کان قائما فی یده ان کان قائما فی یده کدا شای وو قائم و خراب نه او قتل نه ختم شو نه وین هلك المبيع في يد المشتري کبه دغه مبيعات مشتری په لاس کې هلاک شوله او هو غیر مکره چا پیتاو زور نه ولګول زمينه قیمت به د قیمت ضامن شولو وللمکره چا باندې چې زور زبردستی شي واغه ته دا جایز ده یزم من المکره چې چا مجبور کړي هغه نورسته دي توان والی کې دی چې کم کس مخې زورورو اوس کمزور شوی انشاء مختی و ان اکره علی ان یاکل المیت کایو سړی د چا مجبور کو چې زر شو اوس د مردار اوخره دا غوخه اوخره د مردار شي اوخره وشرب الخمر وسکه د شراب ختم کو دی فوکر علی ذالک مجبور کړل شي په باندې به خاصین شي بندي کو دي او به زر بندر په خو حل مخری کې دي شي په کې ډو کې خپې لسونه دي مات شي او قید نیمودي قیدی کو لم يحل له دا شنو ځته نه شي د شي آرام کورونه وکي الا ان يكره مما يخاف منه على نفسه هکر اختیاو دي د خاطر او چیار یا به میزان پکې لاړ شي ځان بدلا سور کوم علی عزم من اعزائه یسو عزم پکې تلف نشي د سیړون د وکړو مینه کې لاس خبر نه کټ نه کی یت شرکی مات نه کی الله شمرل شي د سی واړو واړو وهلو ټکوالي دی وجنه ته آرام کار چاته نه کوي چې اسی ویل شي دوی چا پیډ دی ودی وای نه فاذا خاف ذلك کسړی ته د سر اختیاو خاطر شو چیرې د بلاګانو باندې مومن نشته اختیار بر سره د سکارو کې وسعه دي تجایز د يقدم على مکره عليه یا يقدم على مکره عليه په کوم شي مجبور کړي شوی د دی وکی ولا يسعه ان يصبر على ما توعد به اوس ته صبر نه د پکار ځکه کې د شي اختیار دي زخمی وخمی کی پین صبر خکبه دي ستړي د صبر عظمت نه کار واخلو چلو تاسو خو دي چې قتل کوم قتل مکه څه کار مې دل نه د وسار حتی اوقعوا به اغور اختیار سره دي ستړي کې لاس مات کو یتن خپا کټکړه ولم یکل دي د شای نه خړل په هواسه من د ګناهګار شو ول شریعت طرف نستا ته اجازه شته سپد سیالت کی ځان ما خرابوا الله دې ته ډېر لحاظ کړه دا شپدی مو کې دې ځان نشي تبا عضو دې نشي تلف وکدا شی اخر خیر د موږ بدله ماف خدا د شیشان دې لکه بدن او ځان سره تړلی شي دي خو کبه یو سړی دا په دې باندې مجبور کړل شي چې کفر وکا یا پیغمبر علی سلام پسې کنځلې وکا بدر دوه مونږ تا وهټه کوو دا اقرار نه د خیر د مو اوټه کوي و می وهي پروا نه لري خو کبه د سیدی چې نه قتل کوو دي خپل سونه بدی مات وی بیا کفر کولای شي په ظاهره کلمات کفر یلی شي خو زړه کې به ته شکر مشاده پر ایمان لري ځکه چې ایمان هیڅ کله نه ساقطيږي
وإذا أکره علی الکفر بالله تعالی که چا د په کفر باندې مجبور او یا کفري ملک ته لاړ ده هلته کې چارهونه زر شه کافر شه او بسبب النبي علیه السلام یا چوتی پیغمبر سم ته کنځلې وکړه بدر دوی شریط چې دا کاله قانون ده یا سنت پسې ټوکې وکړه بقید چوتی چې بندي کول او حبس جیل ته دي چې ضرب وهودي لم يكن ذلك اکراها دا خو څه اکراه نه ده چې خو ډېر خلک دمکیانی ورکوي او که باندې کې خیر ده نو خوري خو دې نه دي سره باندې کړلې یا لږ ټکي وټکئ حتی یکره بامر حق دومره اختیار سره وډر کړلې چې یخاف من لنفسي خاطره یا یخاف ولا نفسه چې یاري ځان به میره قتل کی او على عزم من ازایه کې دې شي سوزره کې تلف نه کی فاذا خاف على ذلك وسعه ان يظهر ما امروه به نبی دی حالت کې دي د جایز چې کفري کلمه و غیره وي ويوري يد التورين کار والده بډیره خاصي فاذا اظهر ذلك چې کله دي د سخه خبره بیکاره خبره کړي د شریعت خلاف وقلبه مطمئن بالایمان خو زړه کې نه ایمان شته زړه نه ختی دا چوک نه خبر خولي خبرې دي فلا اسم عليه دي سړي بني څه ګناه نشته وین صبر خو کا بیا هم دی چې نه خدای شتا کده لکه پیر شمه ید لکو پر کلمه وای منه د پیغمبر په سیاګي غما مړ نه چې پنځل لسوري مشکه مړ کې بیا زنه منمه حتی قتل تر دې پر شي قتل کړل شو ولم یظهر الکفر کان مجورا دي تباجرن ملي کی په دې خبره بنه وین وکره کایو سړی په دې بني مجبور کړل شي علی اطلاق مال مسلم زر سره د پلانکی مسلمان سړی ولا مال ضایع کا زر ته چې چالو کدي پلانکی سړی ولا دکان ته ور کولا سی پټرول دکان ده یا پکې تیل مل خرڅي یا دې تی زر شته چې چالو کا دلې ته ور شعور ور کا کني ختمو د دې سره مونږ لګي کې خپل نور ستاپ وجې سي زوز به تکای یا خپ من لنس یغوتل کو دینه کو تا ولوس کې خرپو دی ولا عز من ازایه یا لو عز تلو کو لاس دی متو غوت دی متو نه کټ کو اس کې وسی یا فل ذالک دي تو جایز شي نه جایز کار وکي ولصاحب المال يزم من المكره او د کوم مال ولا سره د شامل شي زیا شو د خو به تورسته حال یې شي کنه چې یاري دی سړی دی واجنه مکو زه مړکا والم کنه یاري زکه مې د سیو کو کنه تو سمال دی قیمتي ده کزما ځان قیمتي ده خدای کا مکلا نو سدی ته جایز ده مال ته چې زمن المکره چا چې مجبور کړو مغه نه دي توان راخلی شتا ویلې دی سړی مې دومره زور واستلی ما مال دی پتابا کو را کا روپی وینو کړه به قتل علی قتل غیره خدا خو چا مال زیا کول شي خو کبه چا په دی بنی مجبور کی زرشه خپلانکای سړی به قتل کیا ولا زار ورکا که ور دینو کو تا ختمو تا ته نه د چې بل سړی قتل کی ولی ایتا ځان دی غزان نه د قیمتي هستا ځان دی غمل نه قیمتي وو خود ځان دی تا دی غزان نه د قیمتي نه د جایز تعالی لم يسعه ان يقدم عليه ويصبر صبر د کار ولی حتی یقتل ودی کا قتل کوي مو کا ژوندې مې پرېګه دی زید لنه قتل کوما فین قتله کدی قتل کړلو او بیا دا خبر شروع کیاره زې مړ کوله مکنه مړی کړه شای نه تکمه قیمتي دی غنه کانا سیمن ګناګار شو توالی قتل کولو والقصاص على الذي اكرهه خو چې د کوم کس مجبور کړو کې ساز په مغرضي ان کان القتل عمدا کفوزور د سیکړی وي وین وکره کا چوک په دی بنی مجبور کړل شو علی طلاق امرتی خزت دی طلاق واچو ولو دی پټاخي سره او عید کې عبد دی غلام آزاد کا یی دی پرید و در شای وزه د دکان مو ته پرید و کا پرید نه دوالو ختمو دی مسند سکرونه فکرل په فعل دی وقع موکر علیه طلاقم غرزی اتکم غرزی وشو بس ورجو علی ذکره بقیمت العبد او کوم سړی دا مجبور کړو خزی طلاق بنی غلام زدال بنی غنه د 2 روپۍ اصلي کی چیر واده بنی می 15 لک خرچه غلی وراکه وسرله 2.5 لک روپۍ راکا ورجو بنسب مهر المرأة ان کان قبل الدخول كدخول مخ کی وی وینو کرها علی الزنا کبه چا مجبور کړلو په بدعملی باندې اغل شوز بدا غلط کار زر شکای کنه دیو کوم درمنه پیتنا در جوړو یی د شی ته کو یا مونږ اختیار زور رسی کی اوس دغه پاسه کړکی نه کوزه غرزو چت نظر شکاو اوس کې ګيري مونږله وجب عليه الحد عند ابي حنيفه رحم الله کدی دا بدعملی وکړه د سینې شله ما سره زور کړیو دا بچی کې دی بنه سزا رسی کا شادي شو دی د برجم لای کنه سل کوړي بولو لګیږي ځکه چې ورسته د زنا دی په خوشالۍ کړی دا الا ایکره السلطان هکا سلطان ډیر طاقتور سړي مجبور کړي بیا ور باندې حد نه رزي وقال رحمه الله صاحبانی چې لازم له حد په نه رزي ځکه چې دی باندې جبر شو ده و اذا اکره علی الرده
که یې سړی د په مرتدوالي باندې چا مجبور که زر شه مرتد شه واوړه د اسلام نه کفر خبرې وکړه لم تبن امرأته منه ښځه یې نه طلاقه کېږي ځکه هلته تېره شو کفر دې وکړو په ظاهر حدیث سره تا طلاق نه غورځي خو که طلاق یې در باندې ووي بیا د طلاق زموږ مذهب کې غورځي